اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قیوم خان کرشمات طب پښتو یوټیوب چینل باندې تاسو ته مخاطب دی او نن چې کومه نسخه بیانېږي په چینل باندې نو هغه یو عام نسخه ده او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د هر چا معدې خرابې دي او معدې به خرابې ولې نه وي څنګه چې زمونږ خوراکونه نن سبا خالص نه دي یعنی هر څه چې موږ ته میلاویږي نو هغه خالص نه وي او د دې نه علاوه بیا چې کومې نن سبا په دې بازارونو کې د بریانیانې تیارې میلاویږي نو ډېر زیاتې معدې د دې په وجه باندې هم خرابېږي ځکه چې په هغې کې خو یو ګرمې مسالې ډېرې زیاتې بل په هغې کې د حد نه سیوا مرچکې هم هغوی اچولي وي نو هغه خو ډېر ورونه خویندې خوښوي هم خو د هغې نقصانات هم دا بیا په آخره کې راوځي چې د هغوی معدې کې زخم جوړ شي معدې خرابه شي سوځي نو د دې معدې د سوځېدو دپاره یا د معدې د السر دپاره یا د تیزابیت دپاره بیا زه تاسو ته یو نسخه بیان کوم خو د هغې مطلب دا مني چې بس تاسو به نسخه استعمالوئ او فریض به نه کوئ خو چیرې تاسو ته د معدې تکالیف وي یعنې تاسو معده سوځي په هغې کې السري یا پکې تیزابیت وي نو فریض به تاسو خامخا د دغې څیزونو نه کوئ چې هغه دغه بازاري خوراکونه دي او زیات مرچکي دي او مرغن څیزونه دي دغې نه به تاسو پرهیز هم کوئ او ورسره به دا نسخه استعمالوئ نو انشاءالله کومه مسله چې ستاسو په معده کې راغلي هغه به ټیک کېږي نو دا به یو سپو په شکل کې تیاریږي دې ته به مونږه ووایو چې دا یو تلی دی نو دې نوم به سپوپې معده اکسیري وي اوس په دې کې کم څیزونه شامل وي نو هغه عام څیزونه دي او چې هغه زه تاسو ته بیان کړم نو چې کوم حکماتونه دي هغوی خو به ډایرکټ په دې خبره پوه شي واقعي دا نسخه د معدې دپاره ده او کله چې انسان ته د معدې تکلیف وي نو هغه ته دې سره سره بیا نورې هم ډېرې مسلې راځي او چې د کوم انسان معده ټیک وي نو هغه بیا د ډېرو مسلو نه خلاص وي نو اوس زه راځم نسخې طرف ته نسخه څه په دې رنګ ده مکو دانه الایچی خرد الایچی کلا سونپ یعنی کاغا پودینه خشک کشنیز ورته موږ ورته دڼیا وایو او اناردانه ریون خطایی سماق دانه او ګلي سرخ ایرانی اجزا یو پیرا بیا وایو مکو دانه الایچی خرد الایچی کلا سونپ پودینه خشک کشنیز اناردانه ریون خطایی سماق دانه گل سرخ ایرانی اجزا اوس ما په دې کې اوزان تاسو ته ونښیل نو دا ټول هم وزن یعنی برابر وزن به تاسو واخلئ او دا به ښه صفا کې او د صفا کولو نه پس به بیا ځان له اوړه کې او چې کله دا اوړه شي نو بیا به تاسو دا یو ځای کړئ خو په دې کې چې کوم دا الایچی کلا دی دا به تاسو کوشش کوئ چې دا تاسو انډیا ولا واخلئ چاینا ولا نه او ګلي سرخ په ایرانی اخلئ نو کوشش تاسو چې کله دا نسخه تاسو اخلئ پنسار له لاړ شئ نو هغه ته به دا وایي چې مونږ ته الایچی کلا به راکوئ خو د انډیا ولا چاینا ولا نه او ګلي سرخ په مونږ ته عام نه راکوئ بلکې ایرانی چې کومي هغه به مونږ ته راکوئ ګلي سرخ ایرانی دا عام څیزونه دي میلاویږي د هر پنسار سره خو خیر تاسو هغوی ته داسې ووایئ نو هغوی به بیا تاسو ته دا څیزونه درکړي نو چې کله دا څیزونه تاسو راوړل دا به بیا تاسو ځان له صفا به کې او بیا به ځان له پوډر کې او په آخره کې به یو ځای کې اوس د دې دویمه مرحله هم برابر شوه اوس درېیمه مرحله به داسې چې دا به څومره استعمالیږي د دې به خوراک څنګه نو دا به تاسو نیمه قاشوغه سهار او ماښام د تازه اوبو سره استعمالوئ د خوراک نه پس نو دا وه د نن ورځې یو مختصر نسخه چې هغه ما خپلو وروڼو ته کېښوده او دا نسخه د معدې چې څومره بیمارۍ دي دا ووایو چې دا د معدې په جمله امراضو کې
کار کوي او ډیر بهترین کار کوي او په اسانۍ سره دا نسخه جوړېدی هم شي او په ډیرو کمو پیسو جوړیږي. نو دا نسخه تاسو تیاره کړئ او په کورونو کې کښېږدئ. ولې چې نن سبا په هر کور کې د معدې مریض ضرور موجود وي. نو چې کله تاسو ته د معدې تکلیف راشي نو دا نسخه تاسو ضرور استعمالوئ، نو تاسو ته به فایده حاصله شي. په آخر کې خپل ورونو ته زه دا درخواست کوم چې دا چینل زیات نه زیات سبسکرایب کړئ، لایک او شیر یې هم کړئ او د دې دا لینک ته خپلو ورونو سره شیر هم کړئ چې هغوی ته هم پیدا حاصله کړي او تاسو ته هم پیدا میلاو شي او موږ ته به هم پیدا راشي. زه په آخر کې د ټولو ورونو نه اجازت غواړم. د الله په امان.